الله الرحمن الرحیم. ګوره د مرفوعاتو بحث شروع او ماشوم ته چې کوم دي نو مونږ دې نه مخکې حروف مشبه بالفعل هغه وښودل که نه. دې پسې ورته تاسو ووایئ چې بچې یو مرفوع درته بل ښیو چې هغې ته ما ولا مشبه بلیس وي، یا هغه ما ولا چې هغه په شان د لیسه وي. یعنې څنګه چې د لیسه اسم مرفوع خبرې منصوب وي، نو دغه شانتې به د ما ولا اسم مرفوع وي او خبر به چې کوم دی نو هغه به منصوب وي. نو دې ته چې کوم دی نو راولئ ورته ګورئ دا ما ده او یو چې کوم دی دې سره لام ده، ما ولا یو ما ده او یو لا ده. نو دا ما چې کوم دی نو دا څه ده؟ ما حرف مشبه بلیس او دا زیدون ولا اسم دی قائمن ولا خبر دی. ما سره خپل اسم او خبره جمله اسمیه خبري وړومبې او په ساده ترکیب کې ماشومان کله چې دا ترکیب وکړو نو د هغې نه پس ورته بیا ووایي چې بچې دلته کې دا زیدون چې کوم دی نو دا مرفوع ولې ووایي؟ نو دې به وایي چې دا د ما د اسم د وجې نه، قایمن منصوب ولې ووایي؟ د ما د خبر د وجې نه. یعنې څنګه چې د کان اسم مرفوع او خبر منصوب و، نو دغه شان یا د لیسه اسم چې کوم دی نو مرفوع او خبر یې منصوب و، نو هم دغه شان د ما د اسم به مرفوع وي او خبر به یې منصوب وي. نو په دې طریقې سره ماشوم سره دا اجرا پکار ده چې دې د ما او د لا دا ترکیب مو وپېژني او ترکیب سره چې کوم دی بیا مرفوع منصوب مجرور هغه چې کوم دی نو وپېژنو، په دې طریقې سره ورسره اجرا وشي.